د استنجا نه براپاسي وروسته لمن به لمدی. عام خلک ګورې په دې بې احتیاطۍ کې مبتلا دی. د استنجا نه راپاسي شاته لمنې ښکته وي ټیک شو او د استنجا ته ناست دي چې راپاسي شاته لمنې لمدی. نو ګوره که تا تشه او ډکه او دسمات یې کړی او د هغې نه تا استنجا کوله او شاته لمن ستانه لمده شوه، نو دا دغه د استنجا اوبه دي چې وروسته په لمن باندې ورځي. او اکثر خلک منګه اینو چې استنجا وکړي د هغوی وروسته لمن لمدی، نو دا اوبه بلمازه دي، ستا کپړې نجسې شوې، کپړې دې پلیتې شوې، په دې سره مونځ نه کېږي، ځان مستړی کوه. عام خلک په دې غلطۍ کې مبتلا دي. عام خلک چې کوم زمونږ عوام مسلمانان رونه دي که نه، نو هغې کې 90% په دې غلطۍ کې مبتلا دي. او ډېر هوښیار او پویه خلک مې پکې ولیدل چې په تبلیغ کې وختونه هم لګېدلي دي، خو په دې مسله کې بې احتیاطي کوي چې راپاسي استنجا وکړي شاته لمن یې لمدی. نو چې شاته لمن دې لمده شوله نو دا نجسې اوبه شاته لمن باندې ورغلي دي، نو ستا استنجا نه چې ستا کپړې پلیتې شوي نو مونځ دې کوم ځای کې کېږي. ګوره دا خبره ورسوئ دي مسلمانانو ته او په دې باندې دا په خپل هم پې ځان پوه کړئ چې کم خلک په دې بې احتیاطۍ کې مبتلا دي، مونځونه مو غرق شو، مونځونه مو نه کېږي، کپړې مو نجسې شوې، بل ټایم مونځ هم پې نه کېږي. نو دې مسله کې ګوره ډېره بې احتیاطي شروع ده. یوه مسله خو دا شوله. دویمه مسله دا شوله که نه چې انسان تش او ډک او دسمات یې نه کړی او صرف باد مات تتلي، نو ګوره صرف چارندم پتا لازم شوی دی. ګوره دا خلک راځي او بس پرتوګ وباسي او استنجا ته کښېني پرتوګ. وده خدای بندیانو دومره دین خو زده کوئ که نه چې 24 ګنټې زندګي پې تېرېږي، دا ضروري مسلې خو زده کوئ که نه، ولې دومره بې احتیاطي کوئ؟ من خفه په دې یو چې ځان هم ستړی کوئ، تکلیف هم ځان له ورکوئ، ګرمي یخني هم تېروئ، ټیک شوله، او مونځ هم ستاسو ونه شي او عبادت کې هم فرق راشي، په اودس کې هم فرق راشي. نو دا څومره خطرناکه خبره ده. تش او ډک او دسمات یې تا نه دی کړی نو ته هسې بېسه پرتوګ مه وباسه. عورت پټول دا لازم دي، او چې صرف باد مات تا نه تلي په تا استنجا لازم شوی نه، نو ته د استنجا د پاسه استنجا څنګه کې؟ استنجا د پاسه استنجا مه کوه، تا نه باد تلي دی صرف چارندم وکړه، بس په تا باندې استنجا لازم نه ده. یوه دوه مسلې شو. درېیمه دا ده چې صرف تش او دسمات یې چا کړی نو پوره پرتوګ به نه وباسي چې دواړه استنجاګانې وکړي. صرف دومره پرتوګ به ښکته کړي چې د وړوکي او دسماتي اندام ښکاره شي او د هغې هغه ځای ووینځي چې کم پلیت دی. ښه نو چې ته صرف تش او دسمات یې کړی دی او تا پوره پرتوګ ویستو ته ټوله استنجا کې، نو تا خو هغه وړی استنجا و د هغې نه ته دارې وشولې نو بدن ته یا کپړو ته نو ټول ځان دې پې پلیت کړو. نو وړی استنجا و نو غټه مسله دې ترې جوړه کړه. نو دا څومره د بې احتیاطۍ خبره شوه. نو زمونږ خلک ګوره په دې ځای کې هم ډېره بې احتیاطي کوي، دا ځان سره یاد ساتئ. څلورمه مسله دا وکړه چې په لوټې یا کاغذ سره استنجا شوې وه که نه او پاکي راغلې وه او د درهم عمره ځای نه و پلیت شوی، ټیک شوله، د هغې نه لږ شان ځای او هغې بس استنجا وشو، په لوټې کاغذ سره معمولي ځای پلیت شوی او د هغې استنجا تا وکړه نو په اوبو سره بیا وینځل لازم نه دي. ګوره بهتر او مستحب دي چې په اوبو سره پاک کې ځان، خو داسې ځي کې به ته ګیر شي چې اسپتال به یي، رش به یي، لاره به یي، د لارې مسجد به یي، ګڼه ګوڼه به یي، هلته به ته خامخا په اوبو پسې زور نه کې چې دلته نه په کاغذ او لوټې سره پاکي راوسي. یو خو هغه د سړي ډک او دسمات یې وکړو، د هغه نه ډېر ځای ګنده شو، بیا په اوبو سره وینځل لازمي دي. تش او دسمات یې وشو ډېر ځای ګنده شو، نه بس تش او دسمات یې وشو صرف د دقه ځي او دست یې وچ کو او زیات ځای ګنده نه شو، بس په کاغذ سره استنجا وشوه، په لوټې سره استنجا وشوه چې څومره ځای معمولي شان ځای ګنده شوی په لوټې سره په کاغذ سره د پاکي راوسته. په اوبو سره وینځل به لازم نه دي، په تا باندې لازم نه دي. د رش په ځای کې په ایمرجنسي حالاتو کې ته خامخا په اوبو پسې زور مه کوه. اگر چې تا ته حالات سازګار وي نو مستحب دي او بهتر دي چې ته په اوبو سره استنجا وکړې، خو چې دا خبره نه وي که نه نو په لوټې او کاغذ سره پاکي راله او په اوبو سره بیا استنجا کول په تا لازمي نه دي. مهرباني وکړئ، مهرباني جي. عام خلک په دې بعضو غلطو کې مبتلا دي، نو ستاسو به مهرباني وي چې دا مسایل په خپل هم وګورئ، زده کئ او دا نور امت ته ورسوئ چې دا کومه غلط فهمۍ کې دوی مبتلا دي او دا کوم غلطۍ کې او دا کوم منځونه دوی خرابېږي او په اودس کې فرق راځي، نو چې دې غلطۍ نه دوی واوړي. جزاکم الله خیر، احسن الجزا.